سیره دي نه مراد د مکه بل کوم د انبیاو کلي وو دغه ټولو نه مراد دي کوم مخکې ذکر شولو او کوم د انبیاو امتونه یا قومونه چې اوسېدونکي ورکې همدغه خلک همدغو کلي وله. نو الله رب العزت فرمایي که چېرته دوی د پیغمبرانو خبره منلې وې او د توحید د مسلې طرفداري کړې وې نو دوی ته به الله تعالی دغه برکتونه ورکړي وو چې دوی به ځمکې او اسمان دواړو طرف نه مطلب چې پاس ځای نه به بارانونه کېدلو او ځمکې به فصل او میوهجات کولو نو دوی ته به څه کمی نه و. خو دوی د الله تعالی نافرماني وکړه او د خپل انبیاء کرامو سپکې وکړه د هغوی خبره ونه منله او مقابلې ته یې ودرېدلو نو فاخذناهم بما كانوا یکسبون بس دې د وجې نه موږ دوی ونستلو. ولو ان اهل القرى او که چیرې یقینا دا کلیواله چې ایمان راوړی واتقوا او دوی وېرېدلي وې مطلب د شرک او همدارنګې د کفر نه ځان بچ کړی وی نو لفتحنا علیهم برکات من السماء نو دوی باندې موږ کولاو کړي برکتونه د پاره نه والارض او د ځمکې نه ولکن کذبوا لیکن دوی تکذیب وکړو او دروی وګڼلو نو فاخذناهم نو موږ ونستلو دوی بما کانوا یکسبون څه کوم عمل دوی کول. افامنه آیا بچ بشي هغه د کلي والا ان یأتیهم څه راشي دوی ته بأسنا عذاب د موږ والا بیاتن په شپې وهم نائمون او دوی خوب یولی وي. او امنه آیا بچ بشي دغه کلي والا خلک ان یأتیهم څه راشي دوی ته بأسنا د موږ عذاب ضحان په د چاس په وخت کې وهم یلعبون او دوی نه خبره وي نه لوبو کې وي غافله وي. افامنو آیا دوی بچ شي د چل د الله تعالی نه فلا یأمنو مکر الله نه بچ کېږي دوی یعنی دوی نه بچ کېږي چل د الله تعالی نه یعنی یا خوفه کېږي د غضب د الله تعالی نه الا القوم الخاسرون مګر دا قوم توانیان چې دا به همیشه دپاره دې کې موجود وي. او علم یهدې دې کې څو وختونه ذکر کړو شپه هم ذکر کړه چاشت وختین ذکر کړه یعنی مطلب چې انسانانو کوم ټایم کې هم چې غافله کېږي او ستړي شي او بیا دیو دغه شي خوبیولی شي یا آرام دپاره شي نو دغه ټیمونه ټول ذکر کړو چې یاره یو ټایم کې هم د انسان بچ کېدل دی څه کلام نشته دي چې الله تعالی وغواړي هر ټایم غضب ته تری شي. اولم یهد للذین آیا نه کسي یا آیا نه دی معلومه او خلکو ته یرثون الارض چې هغوی میراث کې واخیستل د ځمکه من بعد اهلها وروسته د اهل دینه یعنې مطلب چې مخکې خلک خلاق شولو او ورپسې دوی راوړلو ان لو نشاء که چېرې موږ وغواړو نو اصبناهم موږ به دوی نیستلي وی بذنوبهم د دوی ګناهونو د وجې نه ونطبعو او موږ مهر لګولی علی قلوبهم د زړونو د دوی باندې نو دوی به نه پوهېدلی نه تلک موږ مهر د دوی زړونو مې لګولی حقیقت کې دوی نه اوري او نه پوهېږي ورباندې. تلک القرى دا کلیواله چې نقص علیک موږ بیانون تا باندې من انبائها د دوی والا حالات ولقد جاءتهم رسلهم یقینا راغلي دوی ته انبیا بالبینات په واضحو دلایلو سره نو فما کانو بس نه و دوی لیؤمنو چې دوی ایمان راوړی دوی سره بما کذبو د هغه څه چې دوی تکذیب کړی و مخکې دې نه کذلک همدارنګې یطبع الله مهر لګوي الله تعالی علی قلوب مهر لګولی د الله تعالی په زړونو د کافرو باندې وما وجدنا لاکثرهم من عهد او مو پیدا نه کړو په دوی کې ډېر من عهد د وعدې پوره کولو والا و این وجدنا او یقینا دوی موندلي مو اکثر د دوی نه فاسقین او ګناهګار. ثم بعثنا من بعدهم موږ بیا دوی ته راوستل وروسته د دوی نه من بعدهم وروسته د دوی نه موسی علیه الصلاة وسلام بآیاتنا په خپلو معجزو سره الی فرعون ته و ملائه او همدارنګې دوی غټانو ته نو فظلموا بها دوی ظلم وکړي یا انکار وکړه د دې نه نو فانظر کیف کان عاقبة المفسدین څرنګه ښه انجام د دغو خلکو والا چې د فساد کوونکي وو. دې کې د فرعون چې دی مصر له هر یو بادشاه ته فرعون یې لیکېدلو او موسی علیه صلات وسلام په زمانې کې چې کوم فرعون و هغه فرعون خپل نامه ولید ابن مصعب ابن ریان و او د ریان څه د یوسف علیه صلات وسلام په زمانې کې بادشاه و او دې ځای نه به 8 واقعات د موسی علیه صلات وسلام زندگی سره کوم حالات موافق دي 8 واقعات موسی علیه صلات وسلام باندې ذکر کړي وی دغه 8 واقعات موسی علیه صلات وسلام باندې راغلي وو. وقال موسی او ویل موسی علیه الصلاة والسلام ای فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا زه رسول یم یا استاد یم طرف د عالمنا العالمین حقیق او لایق د مو سره یو مناسبه دا خبره چې علی ان لا اقول علی الله چې
چې زه وینم په الله تعالی باندې مګر کومه حق خبره وي. قد جئتکم یقینا ما راتله کړي تاسو ته ببینة په دلیل سره یا په معجزې سره من ربکم طرف د تاسو نه. موسی علیه السلام دا ته نیڅ من ربي د ما رب دی نه بلکې د ما رب دی او من ربکم د تاسو هم رب دی. نو فارسل او پرېږده ما سره بني اسرائیل دغه بني اسرائیل. قال ان كنت جئت بآیات نو ویلو دا فرعون که چېرته راتلل کړي په حقې سره نو فأتې یا تا کوم څه شی چې راوړي یې مطلب د معجزې نو فأتې بها نو ته راتلل وکړه ان كنت من الصادقین که چېرې رښتونکی وې. نو فألقى عصاه نو واچوله د همسایې خپل قوتک فاذا هي ثعبان مبین او دا اژدها شو واضحه. ونزع یده او راوبستل لاس خپل فاذا هي بیضاء للناظرین او دغه سپینو دپاره د کتونکو یعنې د حق نه لاس راوبستل او سپین لګېدل. موسی علیه السلام معجزه شوه. قال الملأ ویلو دا غټانو من قومه فرعون د قوم د فرعون نه چې ان هذا لساحر علیم دی یو پوه جادوګر دی. یریدو دا خبره دا غواړي چې ان یخرجکم څه وباسي تاسو من ارضکم د ځمکې د خپلې نه. فماذا تأمرون تاسو څه مشوره دی. قالو ارجه ویلو دی چې یاره مهلت ورکړه دې ته او د دې ورور ته وارسل فی المدائن حاشرین او واستوه هغه جمع کوونکي په ښارونو کې یأتوک بکل ساحر علیم چې راولي تا ته هر یو پوه جادوګر. وجاء السحرة او راوړو دا جادوګر فرعون ته او دا خبرې کوله چې ان لنا لاجرا او خامخا مو دپاره به څه مزدوري وي چې ان کنا نحن الغالبین که چیرې مو غالبه شولو. قال نعم ویلو فرعون بالکل سی و انکم لمن المقربین او تاسو به خامخا د نږدې کړي شویو نه به بیا. قالو یا موسی او ویلو دغه جادوګرو چې ای موسی اما ان تلقیا و اما ان نکون نحن ملقین یا خو ته واچوه یعنې وکړه جادو خپل یا موږ خپل جادو کوم. نو قالو ویلو موسی علیه السلام القو واچوئ تاسو. فلما القوا چې کله دوی واچول یعنې جادو یې وکړ اعین الناس د سترګو په خلکو سترګو کې واسترهبوهم او ویره بستل دغه خلک وجاءوا بسحر عظیم او دوی لوی جادو سره راتلل وکړو. واوحینا الی موسی او مو وحی وکړه موسی علیه السلام ته دې خبره را چې ان القي عصاک خپل امسا واچوه فاذا هي تلقف پس ناڅاپه د هر څه به دغه تیر به کي ما یأفکون څه کوم دوی جوړ کړي دي. فوقع الحق وبطل ما کانوا یعملون او حق ظاهر شو او باطل څه دا ختم شول یعنې یا ختم شو هغه کوم دوی عمل کړی و. نو فغلبو او کمزور کړی شو هنالک په دغه وخت کې وانقلبوا صاغرین او دوی شولو ذلیله. والقي السحرة ساجدین او پرېوتلو دغه کوم جادوګرو سجدې کوونکي او دا خبره وکړه چې آمنا برب العالمین رب موسی و هارون په رب د موسی او هارون باندې. قال فرعون او ورته فرعون ویلو چې آمنتم به قبل ان آذن لکم او تاسو ایمان اورو مخکې د ما د اجازت نه. ان هذا لمکر یقینا دا خامخا تدبیر څه مکرتموه فی المدینة تاسو خامخا کړی و په دې شهر کې د دې لپاره چې لتخرجوا منها اهلها تاسو وباسو د دې والا کوم خلک دي. فسوف تعلمون نو بس تاسو به اوس ما وکړو چې زما زور دی زه تاسو کوم عمل کوم. لأقطعن ایدیکم او زه به خامخا کټ کوم د تاسو پښې او لاسونه من خلاف بدل. ثم لأصلبنکم اجمعین او بیا تاسو ټول پنسي کوم. نو قالو ویلو ان الی ربنا منقلبون مو به خپل رب طرف ته واپس یو ما